او دا مصیبتونه دا یو ډېر عجیبه امتحاني. کله کله سړی یو مصیبت کې گیر شي، هغه توحید ته پاتې شي، ایمان ته پاتې شي، کله کله ته دین اسلام هم پاتې شي او په نورو فتنو کې ور داخل شي. دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته د عافیت دعاګانې ښودلې دي. د عافیت ژوند دې ته وایي که ستا دیني معاملات دي، که ستا دنیایي، که ستا بار معاملات دي او که ستا جومات کې چې ته د فتنو نه، د ازمایښتونو نه، د مصیبتونو نه بچې. زمونږ او ستاسو په دې دور کې ورځ په ورځ دا مصیبتونه په موږ او تاسو باندې سوا کېږي. دا انور چې داسې راخېږي روزانه، نو نوي نوي غمونه، نوي نوي مصیبتونه دا د دنیا ته راښکاره کېږي. د یو دوه جمعې مخکې یو خطبه من کړې وه چې د عذابونو نه د نجات اسباب څه دي. د عذابونو نه دې خطبه کې دا یو مسله بیانو چې د دې مصیبتونو د دې څه علاج موږ ته الله او د الله رسول الله ښودلی دی. د دې مصیبتونو نه به څنګه خلاصېږو چې زمونږ او ستاسو دا زندگی د عافیت وګرځي او د مصیبتونو نه خلاص شو. د هر څیز یو علاج قرآن او سنت کې شته. نو د دې علاج موږ ته د الله او د الله رسول الله ښودلی دی چې موږ د ازمایښتونو نه، د مصیبتونو نه خلاص شو، د عافیت زندگی موږ او تاسو ته الله نصیب کړي. او دا یو ډېره اهمه خبره ده، الله دې په موږ او تاسو پوهه کړي. ځکه موږ د دنیا سره ټچ دي، د دنیا سره. نو زمونږ ډېر رونه، ډېر پښتانه او سکه پښتانه مسلمانان هغه په دې بار ملکونو کې په ډېر عجیبه مصیبتونو کې گیر دي. د هغې وجه دا ده چې دی مسافر دی، پلار اوسه نشته، رور اوسه نشته، قبیله اوسه نشته، قوم اوسه نشته، او هلته دی قرضونو نیولی دی، کپیلانو نیولی دی، اقامو نیولی دی، مشکلاتو نیولی دی. بعضې سړی مرضونه ونیسي، بعضې سرنټونه ونیسي. داسې مسلمانان هم زموږ او ستاسو پاکستاني رونه شته دی چې د هغوی 15 کاله وشو، ښځې او بچي پرېښي دي، او بیا مو ته مخې ته رڼا نه ښکاري چې زما دا مصیبت به حل کېږي څنګه. هېڅ قسمه لارو ته ښکاري نه. په هغه دومره جرمانې، دومره مخالفې، دومره کیسونه او دومره قیسه لګېدلي چې هغه ته په دې څلور کونجه دنیا کې د الله نه سوا بل څوک رڼا ولا نه ښکاري. مصیبتونه په انبیاو باندې راغلي وو، په صحابه کرامو باندې راغلي وو. موږ مسلمانان په موږ به مصیبتونه راځي، خو څنګه چې سړی بیمار شي او د علاج سوچ کوي، ګرده مې وایي خرابه ده، کم ډاکټر به د ګردې قابلي، کم ډاکټر، کم هسپتال به د ګردې چې زما دا ګرده ښه شي. که د چا زړه والونه بند شوي او زړې خرابي، او په دې څلور کونجه پاکستان او دنیا کې ګرځي چې د زړه کم هسپتال دی چې زه روغ شم. داسې که د چا سترګې خرابې شي، که د چا غوږونه کار پرېږدي، نو دله الله بصیرت ورکړی دی، سوچ کوي چې یاره کم ځای ته لاړ شم چې زما دا مسله حل شي. نو دا یو مسله زده کوي چې کله موږ او تاسو په مصیبتونو کې گیر شو، نو د دې مصیبتونو نه د خلاصي لار به زموږ او ستاسو صحیح. کومه لار موږ ته خپل اسلام او خپل دین او خپل الله او رسول الله ښودلې ده. مخکې موږ د عذابونو په د نجات کې څه اسباب ذکر کړي. یو سبب د هغې نه مونځ کول دي. مونځ قرآن کریم کې الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة،
ان الله مع الصابرین. کله هم چې ګیرېږي او ازمایښت در باندې راته نو د الله نه مدد غواړي په صبر او په مانځه سره. دارنګي په مشهورو حدیثونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا و چې اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. کله به نبی علیہ السلام ته معمولی غونډه ټینشن راغی فوراً به جمعه ته منډه کړه الله ته په مانځه باندې ودرېد. د صحابه کرامو او د انبیاء طریقه هم دا و. ابراهیم علیہ السلام سره مصیبتونو کې ګیر شوی ډیر اوږده واقعه تاسو راغی اورېدلې دي خو چې کله په مصیبت راغی فوراً به 2 رکعاته مونږ وکړو د الله نه به سوال وکړو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای کم سړی چې مانځه باندې ودرېد تکبیر تحریمه وتاړو وای د الله رب العالمین دروازه وټکوله. وزیران نه باچایان نه انسانان نه کم چې د کائناتو باچا دی مشکل کشا دی حاجت روا دی بكل شيء قدیر او بكل شيء علیم او کن فیکون ذات دی وای د الله دروازه وټکوله او ډیر ضرب وي الله رب العالمین ته خپل دروازې کولاو کټولې. د حدیثو په کتابونو کې ډېر واقعات شته دي. جوړېج ګرشه او خزه په زنا داوا کړی و نیک ولی تیر شوی د بخاری حدیث دی. یو ډمه خزه او بدکار حدیث وګد دی د شپونکی نه بچی راوړو د زنا نه او داوی په جوړېج باندې وکړه. خلکو داغه عبارت خانه ورانه کړه او داغه د پاره وهل ټکولې شروع کړو. هغه ته څه مسره ده ولګوره تا زنا کړې ده او ته زناکاری او دلته منظوره کې عبارتونه کې ځان دي عابد جوړ کړی دي. هغه ته ما زنا نه ده کړې او به خپلګرو ته الله چې دا ماشوم راولې دی وی ورځ ماشوم په یو ورځ کې پیدا شوی به دې جوړې 2 رکعاته مونږ کو د الله نه سوال وکړو چې الہ العالمین دا خزه زنا لراغلی و دا زناکار و ما ستاد یره د لاسه زنا نه ده کړې او زه بدنام کړم زما صفایو کې چې کله 2 رکعاته مونږ ختم کو به دې ماشوم ته دا جوړې جو استافلار سوق دی خو منګو تاسو په دې پویګو چې 3 کالو پورې ماشوم خبرې نشي کولای و استافلار سوق دی. هغه ماشوم ته وای زما پلار پلان کې شپونکی دی زه پلان کې شپونکی نه پیدا شوم. خلک پوه شو چې لکه دا خودم ربي ولی دی چې را ماشوم ته الله گویا 2 رکعاته مونږ کړو. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې یو واقع را ذکر کړی ده چې ډاکوانو ظالمانو یو مؤمن سړی گیر کو او هغه سره سامان مامانم درسه غاړه ته بوتو د ډاکوانو او توري راويستره د علالي وجني نو هغه ته په قرار باندې ول چې مال والي دا اوخ والي دا اس والي خو ما موج نه زما په وجود په تاسو سو کوي و هغه ویل چې سبا مال خو من اسی مالو خو چې څوک من ګر کړی دی هغه مال کړی من ژوند نه دی پرې اول سړی مړکو به ته مال والو نو هغه عبادت ته سوال کو چې مالک پرې دی 2 رکعاته مونږ کوم 2 رکعاته مونږ یو کو او په دې سجده کې आवाज ورکو چې اما یجیب المضطر اذا دعاه دا د قران کریم یو آیات دی. څوک دی هغه ذات چې د بے وسه سړی د محتاج سړی چغاوري و چې د سلام ګرځاو رب العالمین یو ملائکه راولېګل په اسمان سوره دا او چې څنګه راورسېدا غلې مردار کړ دا ډاکو دې درې ډاکو خلاص کو د حفاظت وکړو. بیا او د دې مؤمن ویلي چې ته څوک چې دې ځنګل ته او دې شړې ته ما پسې تراله او زما مدد دی وکړو زه د مرګ بچ کړم. خو هغه ته فرمایل چې زه سلورم اسمان ملائکه ما په سلورم اسمان کې زه اوسېږم او چې کله تا په سجده کې دا چغه واله
وی الله رب العالمین आवाज وکړو چې ځا د دې سړي مدد وکړه. منځ د خزانو چابي د الله زموږ اوساسو منځونه خواږي کی که شفا غواړي که عزت غواړي که برکت غواړي د دې لوی لار الله رب العالمین ته په عاجزۍ باندې موږ کول دي، په عاجزۍ باندې. نو د مصیبتونو د نجات یو لوی خزانه دا په خشوع عاجزۍ باندې الله ته موږ کول دي. او دا ډېر د موږ برکات او فائدې خو مختصر به دا وایو چې د مصیبتونو نه ځان خلاصې نو منځونو له زور ورکوا، فرض منځونه کوا، تهجد کوا، اشراق کوا، نفل کوا، صلات حاجت کوا، صلات توبه کوا. دې سره به الله رب العالمین ستا په مال کې، ستا په رزق کې، ستا په علم کې، ستا په ملک کې هر قسمه برکتونه الله رب العالمین نازلوي. د تهجد ډېرې فائدې دي. الله دې موږ او تاسو تهجد گزار وګرځي. خو په دغه فائدو کې یو فائدہ دا ده چې تهجد وخت کې الله رب العالمین دعاګانې قبلې دا سړی به الله چاته نه محتاجي چې د په خېټه کې حلالي آرام خور نه مشرک نه او د تهجد کول او دغه دعاګانې کولې رب العالمین به مخلوق ته احتیاج نه راولي. دویم سیز د دې مصیبتونو نه د خلاصي لپاره صدقه ده. روزانه د خپل وس مناسب سنه صدقه ورکول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بادروا بالصدقه، په دې صدقو باندې تادی کوي ځکه مصیبتونه ازمایښونه ردینه نشي راتلی مخې ته. الصدقه رد البلاء، دا صدقه چې دا مصیبتونه ختمي، دا الله رب العالمین غصه ختمي، مصیبتونه ازمایښونه ختمي. صدقه ورکول دا د الله رب العالمین سره تجارت سٹارټ کول دي. دریم سبب د مصیبتونو نه نجات هغه د مسلمانانو د دې غریبانو حاجتونه پوره کول دي. دا ډېر عجیب نعمت دی الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي چې سړی د مسلمانانو حاجتونه پوره کوي. د چا سره پیسې نه قرض ولا ورکی، د چا لنګ نه لنګ ولا واخلي پي ولا ورکی، د چا کپڑے نه جامې ولا واخلي، د چا کا رزق نه خوراک ولا واخلي. د مسلمانانو حاجتونه پوره کول، د مسلمانانو حاجتونه پوره کول دا د مصیبتونو ډېر عظیم نجات دی. دیو جنا یو حدیث د سید عمل په نیت باندې ځکه الله دې په موږ او تاسو پوهه کی. د پیغمبر خبرې، د محمد رسول الله خبرې، دا هر یو خبره د حکمت تړه کوي. به چې وسړی کې ایمانی او د الله د نبی باندې ایمان لرلې پاغي سوچي نو دا یو حدیث سره چې ټولې دنیا عمر مسلې بول الله حل کې ان شاء الله. وګړه حدیث دی مسلم شریف راوړی مشکات کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من یسر علی معسر، چا چې په یو تنگ دسته باندې اسانتیا راوسته. یو سړی کې وبنه شتا ول وب ورکړي، رزق وکنه شتا ول رزق وړو واغستل، جامې وکنه وی تا ول جامې واغستې، قرض ته ضرورت او تا ول قرض پیسې ورکړي. نو دا الله نبی فرمایي یسره الله علیه فی الدنیا والآخرة، رب العالمین با په دې انسان باندې په دنیا او آخرت کې اسانتیا راولي. وای چا چې د تنگ دسته سره مدد وکړو، تنگ دسته سره یو سړی سره پي نشتا، خوراک یې نشته، کپڑے نشتا، قرض ته ضرورت دی، دوی ته ضرورت دی او تا په اسانتیا راوستا، نو دا الله نبی فرمایي تا باندې به الله رب العالمین په دنیا او آخرت کې اسانتیا راولي، په دنیا او آخرت کې. بیا فرمایي ومن نفس عن مؤمن، چا چې د مؤمن نه یو غم لري کو، پاغه یو مصیبت او پاغه یو تکلیف او دغه دنیا د اوس بنا خلکو باندې سیلاب راغلی په دې وخت کې، د چا کور نشته، د چا لباس نشته، د چا د شپې ځای نشته، تا د چا نه غم لري کو، نو د الله نبی فرمایي الله رب العالمین بستانه د قیامت غمونه لري کی. د دنیا غم دې رچانه لري کو، کور نه تا ولا کور ورکو، قرض دې پیسې ورکړې، صدقه دې ورکړه،
هغه باندې یو تکلیف او تاته ختم کو نو د الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ باندې پاغلوي ورځ دا ټول غمونه به الله ستا ختم کړي. او درېمه جمله چې زما غرض و هغه دا جمله و چې د الله رسول فرمایي وی والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الله رب العالمین دا غسړي سره خپل امداد جاری ساتي څوک چې د خپل رور مسلمان سره مدد کوي. چې د مسلمان په حاجت کې وته داغه یو ضرورت دی داغه یو حاجت دی داغه یو مسله ده او ته ولا وته دا ولا حل کې نو چې سو پورې ته داغه په حاجت کې الله بستا په مدد کوي نو چې رب العالمین دې مدد کې استا بس حاجت چاته پاتې دا وجه ده دا الله نبی فرمایي وای د مسلمان د یو حاجت لپاره وتل چې زه د مؤمن مسلمان حاجت پسې وزما دا ماته د یو میاش اعتکاف نه په مسجد نبوي کې غوړ عمل ښکاري چې په مسجد نبوي کې اعتکاف ته لازمه روغه میاش او بل طرف ته یو مسلمان حاجت دی هغه د چا نه سپارښت دی یا د چا څه مسله ده نو وای دی د مسلمان حاجت پوره کول دا ماته په مسجد نبوي کې د یو میاش اعتکاف نه زیات وخت دی د دې ثواب اجر ډیر دی. نو دا الله رسول فرمایي وی الله رب العالمین دا غچا په مدد کې لګیي څوک چې د مسلمانانو مدد کوي د خلکو سره احسان کوه رونو سا ورونو سا ترونو سا ماماګانو سا گاونډیانو سا نو چې ته د چا مدد کې الله رب العالمین بستا مددګاری او الله چې چا مددگار شي هیڅ چاته ضرورت نه راځي. نو د مصیبتونو د ختمولو لپاره یو لوی سبب دا دی چې موږ به د مسلمانانو حوایج پوره کوو او دا ګوره یاد ساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم انسان خو کیفیت اداو که یو بوډۍ زنانه په دې چوک کې ودرو چې زما سره سره د دې خو ما سره زی نو دا الله نبی روان کړو په دې شاته نه راته ځکه د الله رسول دې د اجر نه خبر. عمر رضی الله تعالی عنہ زمونږ د مسلمانانو یو عظیم خلیفہ تیر شوی دی او دا غره د سیرت بلا کتابونه سپدري جلد کې دي سپد دو جلد کې دي د 13 جمعه کې تاسو راغسه سیرت وامره خداغه په سیرت کې د ټولو نلوي سبق موږ ته داده چې د مسلمانانو حاجتونو پسې ګرځا خپل چې کوم غلام دی او سره خپل نوکران دي او سره یوش پر اوته د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځي امیر المؤمنین دی د مسلمانانو باچا دی او د سي عظیمه هستی ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت زیره ور کړو یو ځنه سو زله عشره مبشرو کې دي او د الله نبی ته فرمایلی چې په کومه کوڅه باندې عمر رواني شیطان لار بدلی که زمون غوندې کس وي چې لکه زاسم جنتی ملي ورې مچ شپې شو ګیروم خو اوته یو غلام اسلم وسره دی کور کې سو لږه کیږي نیمه شپه د خپل غلام ته ویل چې دلته داخله کې څه مسله شته چې دی دواړه ورخاره شو نو یو بوډۍ زنانه د کونډه او ماشومان بچو سره خواته دي جاړي وته عمر فاروق ته وسیدي دا رسته باندې کړی دا ماشومان ولې جاړي هغه زنانه وته ویل چې منګه غریبانانی زکونډه مخاون مې نشتا به وسه ما دې بچو مې رزق نه دی خوړلې نار راته ناشتي او زما بل څه وسنه کیږي بس دا لګي مې برکړې دي ته ما چې تاسو راځه سالن په خو مزه ده پخلې کوم دا ایمانی قوت دغه وخت مسلمان ته معلومیږي چې رچا په ایمان او وجود کې لشي نو د خپل غلام ته راځه او بیت المال لنی مشپلاړې یو مضبوطه بوره ډکه کړه چاغې کې څومره غذایی مواد واچول نو دا خپل غلام ته وی
وای دا ما ته را په شا کړه. عمر رضی الله عنه ته وایي نه، الله به د قیامت پر ورځ یتیمانانو کونډو تپوس زمانه کوي. دا زما حق دی چې دا بوجي به زه وړم، د دې یتیمانانو د دې کونډې خدمت به زه کوم. ځان سره هغه بوجي راواغسته، خوراک یې د ښځې نه راوړو او بیا اوس عمر رضی الله عنه د نیمې شپې ناست دی غاړې ته اور ته دا پخلی ورسره کوي. د غلام یې ورته وویل چې امیر المؤمنین زه چې وځو موږ ولسم سامان راوړو، د دې ماشومانو د دې کونډې چې څه حاجت وه خو موږ راوړو. عمر فاروق ته وفرمایل چې دا ماشومان مې په جړا لیدلي دي، دا چې مې په خندا لیدلي دي زه نه ځم. دا د مسلمانانو صفت دی. بله شپه روان دی په لاره کې، یو سړی دی مسافر میلمه دی، هغه ته وایي څه مسله درته ته؟ او ته وایي زما خو زه مسافر یم مدینه منوره کې، ما سره ښځه مې ده او د بال بچ بیماره ده، نیمه شپه ده ښځه راته بیماره شوه. دا صفتونه د الله موږ او تاسو کې پیدا کړي. دا جنتی صحابي دی، عشره مبشرو کې دی، د څلور کونج د مسلمانانو باچا دی. خو په منډه راغی او خپلې بیبي ته وایي راځه د یو مسلمان خدمت لرو. ښځې دې الله زموږ او ستاسو تقوادارې وګرځوي. هغې هم دا نه وایي زه امیر المؤمنین ښځه یم او زه باچا ښځه یم، زه به د شپې وګرځم. هغه ته وایي راځه. دا زنانې د هغه سړي ښځه زنانه خیمې سره دننه کړه او لاندې دی په خپله بار دی مسافر سره په ځمکه ناست. هغه مسافر ته دا پته هم نشي که دا امیر المؤمنین ما سره دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. چې ډېر وخت وشو د دې ماشومې بچی وشو، نو ده ترې خپلې ښځې اواز وکړو چې مبارک شه امیر المؤمنین وراره دې وشو. ویل یا امیر المؤمنین مبارک شه الله وراره درکړ. نو هغه سړی ډېر ملامته غوندې ځان ورته ښکاره شي چې لکه دا ما څه وکړه، ټوله شپه یې په دروند کړه او هغه هستي زما خوا ته راغلې ده. نو د خپل طرف ته ورته څه تعزیتونه کول چې ته خفه نه شې، ته په عذاب شوې، څنګه چې زموږ دا پښتانه کوي. عمر رضی الله عنه ته وفرمایل د الله بنده دا یې بندګي ده، زما هم دا کار دی. دا د صحابه کرامو زمونږ د مشرانو لوی عبادت د مسلمانانو حوایج پوره کولو. او بیا پکې بل صفت او قرباني و پکې. دا کتاب الاثار چې تاسو نصرت النعیم وګورئ، یو صحابي وي غزال روانه مده ترزوی مې پکې دی، وې ځان سمې اوبه اغستې دي چې هرکه چېرته پټۍ مټۍ ضرورت وي، اوبو ته ضرورت وي، چې ترزوی نه خو جنګ ورسره شم کولی چې اوبه ونه ورکړم. وې زه چې کله ورسېدم دې زخمي دی چې ما اواز وکړ هغه د اوبو بل چا پکې اواز وکړو، وې هغه ما ته اشاره وکړه اوبه بل نه ورکړه. بیا ما هغه اوبه بل نه ورکولی چې هغه بل اواز وکړي اوبه مې بل نه ورکړې. دا درې واړه کسان شهیدان شو، زمانه د اوبو وانه غستې، چېرته بل حاجت پسې وایي زما د بخت کمي. موږ ځان ته نن مسلمانان مؤمنان وایو، دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خو زما د پرب قسمي کې په موږ او تاسو کې دا شعبه شته. نور د شریعت اصول دا دي چې د مسلمانانو مثال د یو بدن په شان دی. په دې بدن کې چې په ګرده باندې دړي، په غوږ باندې دړي، په سترګه باندې دړي، ټول بدن به بې خوبه او دردمن وي. دقه رنګ د الله نبی فرمایي دا مؤمنان وي. نو د مسلمانانو حاجتونه پوره کول دې سره مصیبتونه ختمي. او دا صفت الله رب العالمین د مسلمانانو بیان کړی دی چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. مؤمنان هغه خلق دي چې رضان په مقابله کې به بل غوړه کې اگر کې په خپل باندې وږي وتکی. نو د الله رسول فرمایي که د تنگ دسته سره مدد وکړو الله به د په دنیا او آخرت کې مدد وکړي. که د چا د حاجت د پاره ووتلی الله رب العالمین به ستا په حاجت کې لګي، ستا په مددونو کې. د الله مدد چې حاصلې نو د مسلمانانو حاجتونو پسې ګرځه. د چا به جنازه، د چا به قرض لګي. اوس دې مدرسه کې دا طالبان دي، که د دې دپاره څوک ګرځي دا هم د مسلمانو حاجت پوره کول. ځکه د استادانو تنخوا ده، د طالبانو لنګر دی. که دې نه زه ګرځم ته ګرځې او منډه وو، نو دا د طالبانو حوایج پوره کول دي. داسې په کلي کې یتیمانان دي، کونډه ده، رنډه ده، مسکین دی. دا حدیث باندې الله زموږ او ستاسو عمل نصیب کړي.
دا الله نبی فرمایي وی کم سړی چې د مسکین او د کونډې دپاره منډه ترډه کوي الساعي علی الارملة والمسکین کونډه دا یا یو غریب دی ته د هغه لپاره منډه ترډه کوې هغه لپاره څه خیرات راغواړې د چا څه مدد حاصلې څه ورسره خپل کې نو د الله رسول فرمایي د بخاري شریف حدیث دی وی فهو کالمجاهد فی سبیل الله د اجر او ثواب دا هغه چا سره برابر دی څوک چې د کافرانو مقابله کې جهاد کوي د مجاهد او د یو عمر ثواب او بیا د الله نبی فرمایي د ثواب دا هغه چا سره برابر دی چې ټوله شپه مونځ کوي او ټول ورځ روژه نیسي د مسلمانانو حاجت سره ګرځي دا وی حاجت خپل حاجت ګڼي موږ په دنیا کې اوسېږو په دې کې ډېر یتیمانان شته داسې یتیمانان دي چې پلاران یې نشته په مدرسه کې داخله کوي د داخلي پیسې ورسره نه وي په سکول کې داخله کوي د کتاب او د جامو پیسې ورسره نه وي نو چې کوم مسلمانان مؤمنان یو الله او رسول مني نو دا خپل نونی دا خپل رزق دا بر د خپل یتیمانانو مسکینانو کونډې سنیمي فاطمه رضی الله تعالی عنها وی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ می خپل راغی ور راته وټکاو وی ما وته فرمایل چې سړي و چې د الله د رسول ملمه دی او د نبی علیہ السلام کور مې وکوته د وبون علاوه قبل سنشت دا ابوبکر صدیق رضی الله کور ته لاړم داوی کا د وبون علاوه بل سنشت چې پاخي کې ملمنوله به د عمر فاروق لاړم التم داوی کا د پخلی سنشت غربت ته خدا الله د رسول ملمانه دي اغه له سپخله کول غواړي نو فاطمه رضی الله عنها د مخامخ يهودي دکان نه قرض سودا راوغسته قرض او چې کله خوراک پوکو د سلمان فارسی ته وی دا درې مورز د جمنګ لا خپل د صد نکړی نه دي ما او اجر ده هو نار ګرځو او چونکې د الله د نبی ملمه ده مسافر دي نو دا غیره پر قرض کو خدای د مړولو سوچ وکاو نو مصیبتونه چې رضان نه لري کې دا یو طریقه ده چې د خوار غریب او د مسکین او د مسافر سره مدد کوه الله بستا مدد کوي درېمه طریقه د ټولو نه بهتره چې مصیبتونه ختمي هغه الله رب العالمین نه دعاګانې کوي دعا چې دا او دا ذکر دا یو بهترینه خزانه ده او په دې کې د څه دعاګانې دي چې د الله رسول فرمایي کدا دی ویلي غمونه به الله په خوشالو بدل کړي ته مسلم شریف حدیث ته صحیح مسلم احمد کې دی چې اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بيدک دا چې اخیره پوری وي د الله رسول فرمایي غمونه به الله ختم کړي خدا غمونه به الله په خوشالو باندې بدل کړي دویمه یو دعا ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وایا بیا دعا وکړو په اخر کې درود شریف وایا نو دا یونس علیہ السلام ویلې و په دریاب کې دنه د مې د خېټې نه لاره گزار کړی دی او دا الله رسول فرمایي چې کوم مسلمان دعا کوي او دا وایي دغه اسم اعظم دی اسم اعظم نو دا دعا الله کته نه ورځي دا نه رد بل د مصیبتونو د ختمولو لپاره بل دعا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا او دا دو اخر سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا یو بهترین دمم دی او بهترینه دعا ده ډېرې خسته دعاګانې د الله رسول خو دي چې دغه دعاګانې کې صحت به برابرۍ عافیت به برابرۍ د مصیبتونو د غمونو به الله وسه ګوره یو ټکی دعا نبی رسول الله کړی دا وی اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه دا و درې ټکی دي خو کړه دې تشریح ته پسل جلد کې پسل جلد کتاب کې دا اثر ته درسي معنی دا چې یا الله ز پناه غواړم پتا سره د دنیا د غمونو او تنګستیان او د آخرت د غمونو نه یا الله په دنیا کې ما د تنګستیا د غربت او د مصیبتونو ازمایښونو نه بچ کی او د قیامت چې هغه 50 درکانه ورځ ده هغه ورځ یا الله ما بچو سات اللهم اني اعوذ بك
من ضيق دنیا و ضيق يوم القيامه. یو صحابي جمعه کې ناشته د سیمانځنه غیر د الله نبی وته د څنګه رسید اکثر ته جمعه مسجد نبوي کې ناشته او د الله رسول یو ربانه غمونه دی او بل باندې قرضونه دي بس داړه می خپې دي جمعه تراشه رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه خو دا وې دا سارو ما خام وایا یو اته ټکی دی اته هغه صحابي وي چې کله ما دا شروع کړ الله زما غمونه ختم کړو او زما قرضونه الله ختم. دعا چې دا یو عظیمه خزانه ده او دعا د پاره چې رزق حلالي دا الله اسم اعظم اسماء الحسنا استعمال شي په مستجاب وخت کې وګړو لکه په خشوع عجزي الله ته وګړو او رسو پسې د الله رب العالمین درود شریف وایي نو الله رب العالمین دې زمونږ استاد مصیبتونه ختم کړي. منګم ازمایښونو کیو دا پاکستان ډېر قرضدار دی بیا دا غي سره په دې دواب تو کې ډېر بدترین سیلاب تیر شو په دې ملک باندې په سونو کلی په زرونو ساروي نوجوانان بوډاګان دا د سیلاب نظر شو. هغه خلک چې هغه په پسونو باندې لکونه روپۍ لګولې وي هغه د یوې هفته سیلاب د سیل بیا غپستل یوړو نو دا الله نه سوال کو چې الله دې ټول مسلمانانو مدد وکړي. بیا په دې بار ملکی زمونږ ډېر مسلمانان دي او پاغي باندې قسمه قسم مظالم دي په خوا به خلکو غلامان ساتل په دې غلام به ظلم کاوه اوس زمونږ د پښتانه د خلکو غلامان شي د غریبۍ د لاسه د یو نه اهل سړي دی او کمسل سړي په غلامۍ کې ورغلي دي کار په کوي مزدوري په کوي مهنت په کوي پیسې نه ورکي او ټیکسونه په دی هغه غریبانانه په ژوند تنګ کړي والله دسي مرګري زمونږ سره به تو کی چې دا وی د واده مسلې د پلار او د مور د کور مسلې خو غیل ته پزان کړي مرګ خوخي غره پرې دی وینه نو دغه مسلمانانو د پرم دعاګانې غواړي چې الله زموږ د پښتنو مدد وکړي الله رب العالمین زموږ د مسلمانانو پاکستانیانو مدد وکړي او دا سببونه دي د پاره موږ بیان کړل چې نن سبا د مصیبتونو پر لپسې دي نو دا یو تنه اسباب دي روحاني چې موږ ته الله او رسول الله خو دي کې دې باندې زمونږ ایمان او دا خپل الله هم درې غمونو مصیبتونو خلاص کړي. نو دا د مصیبتونو نه د نجات اسباب چې پای کې بهترین سبب دا دعا موږ د مسلمانانو حوایج پورا کول صدقه ور کول او دارنګي د هغه اسکارو اهتمام کول چې کوم خپل پیغمبر را خو دي دا ټیم هم پوره دی.